بسم الله الرحمن الرحيم وفيما إذا نظر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف فيهم بكيدا إنما وجب القضاء بصوم مقصود لأنه لما انفصل الاعتكاف عن صوم الوقت عاد شرطه إلى الكمال أكبر من درين باس شروع درين باس دا حکم مبارک حکم چې د امر د وجه نه واجب کیږي اول نفس امر مبارک دویم باس مامور به په بیان کې او دریم باس دا حکم مبارک دې کوم چې په امر باندې ثابت دي نو موږ دا حکم تقسیم کړو اولا دوه اقسام وتا ادا او قضا ثانیا نم د هر یو تعریف کړو داسي وي اول دا چې دوه اقسام بیان کړی او د هر یو تعریف هم کړو ادا تعریف سو هو تسلیم عین الواجب بسببه الى مستحقه قضا سے تعریف هو اسقاط الواجب بمثل من عندي وحقه دو نمبر منګ یو اختلافي مسله ذکر کړی و چې سبب د قضا به ما غي کم چې د ادا د کنه غیر وي نو د محققین او جمهور رائے دا چې سبب د قضا هم هغه د کم چې د ادا واله دي او باز خلک وایي چې نه سبب د قضا یا نسخ او یا تفوید دی یا فوات دی کوم کې چې نسخ موجود دی الته نسخ او کوم کې چې نشته تفوید یا فوت کیدل دي او به موږ دلیل بیان کړی والله د محققینو لپاره دلیل دا چې کله یو شی په سړي واجب شي دا غي د سقوط درې طریقې دي او یو سړي مونږ ونه کړو خپل ټیم کې دغه دریو طریقونه یو طریقه موجود نشوله ا طریقې درې کوم دي د وجوب د ساقطولو لپاره ادا کول دي کوم حق درمانه دی هغه ادا کی دویم د چا چې درمانه حق دی تماف کی او دریم معذور شي او یو سړي خپل ټیم کې مونږ ونه کو نه خو مونږ ادا کړي نو ورته الله معاف کړي دي او نه معذور شو هیڅ وغیرہ په نه دی راغلي نو کوم وجوب چې په د سبب ادا د وجنه او ما غشان وجوب برقرار پاتې لري ځکه په یو طریقه باندې وجوب ادا نشو نو وجوب برقرار پاتې دی د وخت د تیریدو د وجنه وجوب نه ختميږي هم ویلو کنه نو د دې وجوب د بارا دا اوس چې کم پاتې وجوب د قضا کې د دې سبب هما غره کوم چې د ادا واله دي ځکه ادا چې د کوم سبب د وجه نه وجوب راغلی او پادا کی هغه وجوب کوم پاتې دی نو ما هغه سبب د وجه نه پاتې دی ادا یو معقوله خبره ده مونږ ویلو پاتې شول د فضیلت د وخت چې فوت شو نو دا غي د جنس نه څوک شته او نه د غیر جنس نشته یعنی مثل ادا کول شو نه زمان نغه به فوت شي دا معقوله خبره چې شي جنس نه وی غیر جنس نه وی فوت کیږي دا معقوله ده نو چې کله معقوله شولانو په کوم قضا کو چې نس موجود دی لکه صلات او صوم کې مقیس علیه موافق القیاس تا لہذا کوم کې چې نس نه دی موجود د نظر والا صلات د نظر والا اعتکاف د نظر والا صوم اب بدغي ور قیاس کو معین نظر کړي او وینکلو قضا به راوړي دا قسم کړي وکړي اوس به تراز دغه جواب کې تاسو رکبر وګورئ دم دغه جز سره تلل شوی خبره ده ګویا چې دویم جز چالو دی کا جز اول تقسیم او د هر یو تعریف جز ثانی د اختلافي مسله ده اوس دنن سبق کې مولوی صاحب تاسو لږ وخت شي دا څوک چې د قضا لپاره سبب ځان لګړي قضا په سبب آخر باندې واجب را داغو دلیل دی او د محققین باندې اعتراض دی چې تاسو وی د قضا کوم سبب دی د ادا قضام دی باغو اعتراض دی نو وری دلیل دار مولوی صاحب تاسو ول مسلې ځکه یو سړی پر رمضان کې اعتکاف پزان لازم کو چاله په ما باندې لس ورځې اعتکاف لازم یې نظری ومنلو تاسو حناف مسله کوي د سړي له پکار ده چې په رمضان کې نظر اعتکاف وکي د خپل نظر پوره کی او کچری رمضان کې اعتکاف ونکلو نظر به هم دغه شان پاتې شو تاسو حناف به وی چې مستقل لس ورځې روزي بنسي هغه کې به نظر پوره کوي یعنی اعتکاف بګي ځکه اعتکاف بغیر د روزو نه کیږي دا مسله عزت شو نه احناف تاسو نه د بوس کو کچری
د قضا سبب هم هغه کوم چې د ادا والا دی د فکر دارا چې یا خو دغه اعتکاف مکمل ختم شي لکه امام یوسف سی وای دا هغه رائے ده که په رمضان کې اعتکاف ونه کو پاتې شوته بس به اعتکاف لاله ختم شو او یا دی پراتلون کې رمضان کې دا خپل اعتکاف قضا دی وکي لکه څنګه چې امام ظفر سی وای چې وای راتلون کې رمضان کې دی وکي تاسو دام نه وای نه دی امام ابو یوسف رحم الله بشان قول کوي چې بس نظر ته ختم اعتکاف ختم او نه دی امام ظفر سے بشان قول کوي چې راتلون کې رمضان کې دی خپل اعتکاف وکي تاسو په قصه پوه شئ کا د امام یوسف سے بشان قول ولی بکار د چوکو او ځکه چې دې سړي خو پزان من اعتکاف لازم کړي بچا کې په رمضان کې نو غیر رمضان کې وس لس ورځې روزي نیول دانه دی بکار بس اعتکاف دی ختم شي ولی د باقی یو اسمشت چې دی دا محل د اعتکاف نه دی ځکه د ځان معنی کم اعتکاف لازم کړي په رمضان کې نو د باقی یو اسمشت د اعتکاف چې کم د نظر منلې دغه محل نه دی بلکې محل کم یو رمضان ولو او د باقی یو اسمشت دغه مثل هم نه دی مثل دی رمضان بیل دی یو اسمشت بقای بیل شان دی او نه د بار څه قیمت شته نه قیمت شته نه مثل شته نه د غیر پر محل نو عقل دا تقاضا کوي چې فوت دي شي تاسو به کار دی فوت کړي که ثواب چاري هم هغه وي د رمضان مش د رمضان دا کم وخت دی دای سبب نه خو نشته آسان الفاظ معنی وي سبب وس په غیر رمضان کې سبب نشته چې نشته په کار دی چې فوت شي کنه یا په کار دا وتا سورتلن کې رمضان کې د دې جواز فیصله کړی وي دا جایز وي خبر پیږي ولی ذکراتلن کې رمضان د دې رمضان مثال دی دې کې کوم ثواب پروژه ملاويږي او شانغي کې ملاويږي نو د امام ظفر سے بشان بمبېلی وي شراتلن کې رمضان کې دی جایز شي په سوال پوهه شولې نو کچری راتلن کې رمضان کې جایز وي نو موږ ویلی وي چې سبب یې ماغه دی اول رمضان خونی دا کړي به دی بل رمضان کې ول قضا کوي ځکه دا بل رمضان دا غي مثال دی تاسو خو وی مستقل لس روزي به اسنود نيسي توجه دا مستقل لس روزي چې نيسي دا خبر دا دلیل دی خبرې دی چې سبب د ادا بیل له سبب د قضا بیل له سبب د ادا صوم رمضان او سبب د دې قضا د لس روزي نيسي هغه کې اعتکاف کوي د سبب چې تفویتو د اعتکاف تفویت کو قصدن فوت کو نو وسپی دا قصدن فوت کول سبب د دې جوړ شو چې زر کو نور روزي ونی سغه کې اعتکاف وکړه ځکه اعتکاف بغیر د روزو نه کیږي تاسو خبره پوه نه شولې ادا د چا رائے ثابت شولا هغه خلکو چې قضا لپاره مستقل سبب غني وګوره تفویت دی کنه د سړي باندې مستقل لس روزه اعتکاف ولې لازم دي د تفویت کړي رمضان کې اعتکاف نه دی کړي دا سینه د چماغه سبب دی ولا کاغه سبب به پکار دا چې راتلون کې رمضان کې صحیح شوی او یا بالکل سره ختم شوی سوال پوه شوی جواب اوري جواب داري مولوی سي کله چې یو سره اعتکاف ومني نظر د اعتکاف نظر پزان مانی ومني یعنی نظر د اعتکاف وکي نو اعتکاف نبی علیہ السلام حدیث توجه نه بغیر دروجونه کیږي لا اعتکاف الا بصوم اعتکاف نه مگر په روزه سره چې د ځان باندې اعتکاف لازم کو نو ګویا په ځان باندې د اعتکاف کم شرط د اقیم لازم کو یعنی روجب دغه چې مشروط لازم شي نظم لازميږي شرط هم لازميږي اعتکاف لازم کو شرط د اعتکاف چې صوم د اقیم لازم کو په ځان مستقل روزه په لازم شو خو شریعت اجازه تور کو چې رمضان کې د عبادت او ثواب ډیر دی مستقل روزي منی سم په رمضان کې یو کا صحیح ده ځکه فرض پاو یو فرض دی او نفل په فرض په شان دی نو د ثواب د خاطر یو طویل مستقل روزه د ضرورت نشته هم د رمضان روزه کې اعتکاف وکا نه پیږي شکل رمضان روزه تیر شولې واپس به اصل خپل تراشو اصل دار چې مستقل روزي شي دا مستقل روزه چې لازمي شوی دي د تفویض د وجه نشولې کنا هغه کله چې نظر منلو د اعتکاف هغه وجه نشوي
نظر مندل هغه د وجنه مستقل روزي لازم شي وي نو وجوب د اصل د وجنه راغلی دی کوم چې سبب د ادا دی هل راغلی دا دنش تفوید تراغلی هغه د وجنه وس به قضا د وجوب د قضا راغلی دی پوه نه شولې بي نو د ادا چې کوم سبب هغه نظر اقد دی قضا د پارم دی نظر دی پوه شولې بي اگر که نظر دی اعتکاف کړي او خود دغه اعتکاف د نظر د وجنه اعتکاف لازم شوی ور سره صوم مستقل لازم شوی او دا اوس چې مستقل صوم کوي نفلی روزي نيسي اعتکاف کې کوي دا ما غلا کا وګورئ وفيما باغ صورت کی اذا نظر یوسره نظر منی ایات کې فچ اعتکاف بکې شهر رمضان د میش د رمضان فصوما روزه سی ولم یاتکف اعتکاف ونی کی انما وجب القضاء یقینا قضا واجب را بصوم مقصود په یو روزه مستقله باندې ولی لانه شاندار لم منفصل هر کله چې جدا شولا هر کله چې جدا شلو ال اعتکاف او اعتکاف د چان جدا شلو ان صوم الوقت د صوم وقتنا یعنی د رمضان نا عاد شرط نو د اعتکاف کم شرط د مستقل روزي او واپس رالی نو واپس شلو شرط خپل کمال ته یعنی مستقل روزي بني سي کمال اصلي ته لا لان القضاء وجب بسبب اخر دا سنه ده چې قضا چې دا د اعتکاف دا په سبب اخر باندې واجب ده د اعتکاف او د روزو چې تفوید دی دا سینه ده بلکې بده باندې په شروع کې هم دا روزي لازم شوی وي ثم الاداء المحض ما يوديه الانسان دې ځنه مولوی صاحب د دې دریم بحث دریم جو شروع کیږي ښا تر اخیری بچلیږي نو جز اول دوا اقسام د حکم کوم چې په امر ثابتيږي او د هر یو تعریف اشوه وکړه جز ثانی د سبب د قضا مبارک اختلاف و چې دې سبب مستقل لکنه د ادا والا دی د دلایل او د اعتراضات سره تیر شو او دریم جزء وری تاسو اکبر وګورئ ملي اقسام ادا بیانو او اقسام قضا بیانو او په حقوق الله کې د هر یو مثال بیانو حقوق العباد کې د هر یو مثال بیانو تر اخیره پورې دا خبره چلیږي دا دریم جزء شو زمنګ د دې دریم بحث متوجي شي ادا د بار دوا اقسام دي یو ته اداي کامل ویلې کی یو ته ویلې کی اداي محضه اداي او یو ته ویلې کی ادا شبيه بالقضاء لکبر غوري چې بدی قصو پویا شي اداي محضه ادا شبيه بالقضاء اداي محضه چاته ویلې کی هغه ادا ته هر یو تعریف کو اداي محضه هغه ادا ته ویلې کی چې د قضا سره مشابهت نه په تغییر د وخت په لحاظ سره مشابهت فی تغییر د وخت په لحاظ سره او نه په التزام ادا په اعتبار سره مشابهت وي سمول منی چې اداي محض چاته وي چې د قضا سره مشابهت نه په تغییر د وخت کې څه مطلب قضا کې مون یو وخت لازم شوی او سړی کې بل وخت کې دا داسي نه کوم وخت کې شی لازم شوی په ماغه وخت کې پوه نه شولې خبره دا دویم په التزام ادا کې مسره مشابهت نه قضا کې لازم شوی یو شان وي او ادا کوي بل شان لکه صلات لازم شوی دی په یو وخت کې او تی ادا کې بل وخت کې لازم شوی درمان یو شان دی او ادا کې په بل شان دا دغه شان نه دی څنګه چې لازم شوی مکه شان ادا کوي نو څه ویل مولوی صاحب اداي محض چاته وي چې د قضا سره مشابهت نه په تغییر د وخت کې وي او نه په دې کې ور سره مشابهت وي چې التزام د ادا یو شان شوی او ادا بل شان شي التزام د ادا یو شان وي او ادا بل شان شي دا سې دې کې مسه مشابهت نه لکه په آسان الفاظ وي نه په تغییر د وخت کې ور سره مشابهت وي ان په تغییر د التزام ادا کې ور سره وي تغییر د التزام ادا کې ناراضي مثال سره لکه مونږ په خپل ټیم کې کول وخت هم کې متغیر نشو څنګه چې لازم در باندې مقشان دي ادم کو بس خبر خط پر مثال روان دي دا ایزه شو به دا اداي نسم ول دوه قسمه اداي محضه اول شبيه بالقضاء شبيه بالقضاء چاته وي دې تعریف خو باته لري ادا شبيه بالقضاء هغه ادا ته ویل کیږي چې په تغییر د وخت کې د قضا سره مشابهت نه خو په التزام ادا کې د قضا سره مشابهت وي مثال را روان دی ښا تغییر د وخت کې د ادا قضا سره مشابهت نه
ځکه په قضا کې تغییر د وخت راځي، په دې کې تغییر د وخت نه راځي. مثال خپل روان دی پوهه به شي. بهرحال به ادای محض خپل ګورګي په دوه قسمه، کما ادای محض کامله، ادای محض قاصره. نو ټول څو اقسام شو؟ درې. ادای محض کامله، ادای محض قاصره، او ادا شبیه بالقضاء. ادای محض تعریف هم کړو کو یادم شي، ادا شبیه بالقضاء تعریف هم شوه. اوس ادای محض کامل تعریف پکار دی. ادای محض کامله هغه ادا ته ویل کیږي چې د قضا سره مشابهت نه په تغییر د وخت کې، نه په التزام د ادا کې، او په کوم صفاتو باندې چې مشروع وي په صفاتو سره ادا شي. ادای محض قاصره چاته وي چې د قضا سره مشابهت نه په تغییر د وخت کې، نه په التزام د ادا کې، او په کوم صفاتو چې مشروع وي باغی ادا نشي. درې ور لپاره مثالونه وسوال ټول درې اقسام شو کنه. ادای محض کامله، ادای محض قاصره، ادا شبیه بالقضاء. اول لپاره مثال لکه منځ کول په جماعت سره په خپل ټیم کې، منځ په خپل ټیم کې کول په جماعت سره کول ادای محض ده. قضا سره مشابهت په تغییر د وخت کې نه دی، وخت پکې نه دی متغیر، ماغه وخت دی. نه په التزام د ادا کې څنګه چې به مون لازم پزان لازم کړي دي ماغه شان ادا کوي. او دغه شان ولې سي ځکه چې دا کله د امام سره ودرېدل د نه داو چې د مون بده د امام سره پورا کوم ماغه شان پورا کوم. نه التزام ادا کې سفر قرا لرانه له تغییر باغی کې مرانه له. او په کوم اوصاف سره چې مشروع جماعت سره هغه سره مو کو. لکه جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته دوه پیری مونږ کړي دي، دوه پیری د جمع سره کړي، پنځه وړه مونږونه. نو مشروع دار چې په جمع سره مونږ. دیم ادای محض قاصره چې وسله د مونږ په وخت کې کوي خو ځان لیکي، دا ادا ده، ادای محض ده، ولی تغییر د وخت پکې نه دی راغلی. همدغه شان التزام ادا پکې نه د متغیر شوی، لازم کړي بزاندار چې مون بزان لکم وزان له پورم کو نه پیږي. دریم نمبر د بار مثال لکه منځ د څو ته ویل کی، لاحق ته ویل کیږي. لاحق منځ لاحق پیژنې یو سره د امام سره مرګره شو په منځ کې. مثال به تور معنی امام 2 رکعات کوي، مسافر دی، ادم مسافر دی، یو رکعت یو کو، دویم رکعت کې وده پاتې شو، یو وای دویم رکعت کې وده سمات شو غیر اختیاري. دا سره به څه کې تاسو ته مسله معلومه ده، بنا بکی او داس بکی به راضی غي یو رکعت به بقیا کوي. دا بقیا یو رکعت چې کوي، توجه 2 رکعت کې یو امام سره کړي، دا بقیا یو چې کوي، دا ادا ده خو شبیه بالقضاء ده. ادا ولې د خپل ټیم کې مونږ دی، شبیه بالقضاء ولې د توجه د قضا سره مشابهت دی، په تغییر د وخت کې خو نه دی، ځکه وخت خو د قضا بدلی دا نه دی، خو په تغییر د التزام ادا کې دی. د ځان باندې مونږ یو شان لازم کړو او متغیر شو، اوس بدل شو. لازم کړو چې امام سره می شروع کړی تکبیر تحریما، سلام به امام ساړو ما، او سید امام سره شروع کړی دغه سلام ور سره وانه تغییر د ادا را لکرانه لا. نو په قضا کې تغییر د ادای په دې کې دی، نو مشابهت یې چا سره رااله؟ قضا سره رااله. دغه ادا او مشابهت یې چا سره رااله؟ قضا سره رااله. په نه شولې په به تفریعات کوي، قضا سره مشابهت تفریع پی کوي، ادا سره مشابهت تفریع په منځان نه کو لګورته وګورئ. ثم الاداء بادا چدا ادای محض د زمنګ مصنف یو کار کړل لګ بر وګورئ. منګه کستا سوچ په ادا اول په دوه قسمه کړه، ادای محض، ادا شبیه بالقضاء. به د ادای محض دوه اقسام بیان کړل، ادای محض کامله، ادای محض قاصره، ادا د نور وغیرہ او طرز دې د قشن صحیح ده. زمنګ مصنف دا کار کړي، ادای محض د ادای کامله قسم جوړ کړي، ادای محض کامله او ادا قاصره، دې سره محض قید نه لګي، علم ده کان او ادا شبیه بالقضاء. بهرحال ثم الاداء المحض باداء محض چې دا ما هغه دا يوديه الانسان چې انسان ادا کی بوصفه د خپل اوصاف سره، مع وصفه سره د خپل اوصاف ولا مشروع هغه اوصاف په کوم باندې چې مشروع ده. مثل اداء الصلاه بجماعت، ادا د صلات په جماعت سره وشي نه پیږي. او اما فعل الفرد هر چې فعل د فرد یعنی یو سره ځان لمونځ کوي، دا ادا د ځکه خپل ټیم کې مونږ دی، خو فيه قصور بدی کې قصور دی ځکه جماعت ته فوت شو، هغه کوم اوصاف سره چې مون مشروع هغه سره ادا نه شو.
دلیل واوره دلیل لږ برو ګورئ ونیسئ په جهري منځونو کې جهر دا واجب وي تاسو ته پته نه جهري منځونو کې او دای د کمال دلیل دی ښه ځکه که چېرې چا جهر په جهري منځونو کې پرېښودلو جماعت سره مونځ کو امام مونځ کول او جهري منځونو کې جهر پرېښودلو نو سجده سهو لازمیږي که نه لازمیږي ولې لازمیږي کمال تفاوت شو نو جهر کمال دی که نه او تاسو راشئ یو سړی جهري منځونو کې ځان لمونځ کوي جهر پې لازم دی ولې پې لازم نه دی لکه دا ادا قاصره چالو ده کمال تفاوت شوی دی دا دلیل د دې خبرې دی که الا ترى دنه ګوري ان الجهر دا جهر چې کوم واجب دی ساقط دی د منفردنا وفعل الله قفل للاحق بعد فراغ الامام ها بعد فراغ الامام او فعل مرفوع وي کدا مبتدا ده او فعل د لاحق پس د فراغت د امامنا امام فارغ شوی مونږ کوي ادا اون دا ادا د ځکه خپل ټیم کې کوي يشبه القضاء مشابهت د قضاء سره څنګه به اعتبار انه التزم الاداء مع الامام بده اعتبار سره د قضا سره مشابهت ده چې التزام کړي د ادا د امام سره کله حين تحرم کله چې التکبیر التحریم ویلو معهود امام سره نو التزام د اداء د امام سره وکړه یو شان التزام د اداء وکړه او پوره کړلو بل شان تغییر را لې بچا کې په التزام ادا کې وقد فاته او د لاحقنا اغم ذلك وقد فاته ذلك وفوت شو دلائقنا ذلك دغه ادا کمه چې بزان لازم کړي و د امام سره پورا کول حقیقتا فوت شو اگر که اوس حکمن دا په امام سره دی حکمن دا چا سره دی امام سره چې راشي بس شب ولاړی څنګه چې یو سله امام بس شاته ولاړی د غشان بدام وی هغه قرت نه کی دا به نه کی اندازي سره بخته کی خو که حقیقت کې ګور امام خو فارغ شوی دی دا تفوت شوی ولهذا لا يتغير فرضه بنيه الاقامه ورستفيد بغوك دي مليسي تاسو بار وګورئ مونږ ویل دا ادا د مشابهت د چا سره دی پڅ کې اوسه مشابهت دی په التزام د ادا کې چې کوم تغییر را لږی کی قضا کې التزام ادا کې تغییر راځي دی کوم را لې نو اوس د مشابهت تفریع واورېګا ولې توجه یو سری باندې مونږ یو سری په حاضر کې د مونږ قضا شو او په سفر کې د غمون را ګرځي نه څلور رکعات برا ګرځي کې دوه برا ګرځي څلور برا ګرځي خیالم دې کنه قضا کې چې کوم شی په تامه واجب شو په حاضر کې دسې ده کنه نو کبه ته سفر کې شولې نو قضا کې به ما غشان کې کم کې څنګه شرمانه ادا کې لازم شي نو ادا کې درمان څنګه لازم شي څلور رکعات قضا کې هم څو کې څلور کې به دا باندې چې سفر کې مدوب وکم او کله سفر په حالت کې سلیمانی منځ پاتې شو دوه رکعات په لازم دی مازیګر کې او به کور تراله د دې قضایي راوړي په خپل کور کې په حاضر کې څلور رکعات به راوړي کې دوه به راوړي خیالم دې کنم دې ګوره تاسو کو سوچ وی د قضا کې چې کوم دې څوک تغییر نشي راوستل د سفر او د حاضر د وجنه سفر او د حاضر د وجنه کې څه تغییر نشي راتللی کنه توجه کوئ اوس خپل خبرې لراشي دا موږ چې ویلي د لاحق مثال امر کړو کنه د لاحق یو رکعت د امام سره وکړو مسافر دی او به او د سمات شو او بنوي د خپل علاقې چې کوم سرحد هغه باندې ورتیر شو خپل علاقې ته واوختلو اوس مسافر دی کنه واپس حاضر شو کنه الته او د سوکو اوس مونږ مالته ادا کوي نو ګوري اوس خو حاضر دی یو رکعت ببل کوي کنه درې بنور کوي یو رکعت ببل کوي دا تفریق بچا د په قضا باندې دا څنګه چې قضا کې دا کاری مري سي چې څنګه به لازم شوی اق شان به پوره کې لازم شوی به دوه رکعات پوره کوي هم دوا قضا یو سړي کې حاضر کې څلور رکعات لازم شوی سفر کې به قضایي راوړي څو راوړي هم څلور راوړي سفر کې به دوه لازم شوی حاضر کې قضایي راوړي هم دوه راوړي څنګه چې به لازم شوی هغه شان راوړي کړه دلته هم د حساب کتاب دی نه پوهیږي او که سړی غره د مسله نور خیز ده کوي یو سړی د ځان لمونځ کوي امام بس ولاړ دی څلور رکعات امام کوي او دام څلور رکعات کوي امام بس ولاړ دی بل فرض یو رکعات یو کو در او یو رکعات چې وکړو امام سره دسی وي یو رکعات امام وکړلو او سلام یې واړول
څه نقصان را لې مونږ مات کو به بس موږ سفر نیت کو سفر په نیت مانی شو یعنی راځي 100 کیلومتر لري زو دغه مون چې د کمه مات کړي دا وسی یو رکعت مخکې کړي وکنه څلور په لازم اوس بچو کوي دوه بګي نو ادا کې تغییر راځي کا ما بخل بدی مثال ما بویا نه شولې ځان له وسله یاد کمل امام سره یاد ومه یو سره ځان لري او مثال را الټا کا مسافر دې دوه رکعات کوي یو رکعت وکړو او دا سمات شو علم دې به ویل مړه بس چې او داس لته ول مودس برسته وکم خدا خبر داس کوم چی اړه کی ویل شل ورځې به تیرو مده خیره دی علاقه کې بس مسافر شو کنه شو سفر ختم شو کنه نه پیږي خبر مانی مسافر خو هغه چې بيزل رزونه کم نه دي دوه رکعات کول یو کړي او د سیمات شو او داسې چې کول او به مونږ پورا کول دي کړي کې څه ویل چاله بس مسافر شو مګه دغه شو دا حاضر جوړ شو نو وس چې مونږ پورا کوي 4 رکعات وکړي 4 رکعات وکړي اور ادا کی تغییر راضی کنه او قضا کی ناراضی دی کیوں کړي لاحق مبارک موږ د قضا ول حکم ولګو ولیم ولګو دا شبیه بالقضاء د زکات پتن لګي ما صحیح تعبیرونه نکړه کړه ناسمات ذکراری پوه شوي کنه قسم باندې خنا نفس به دې خبره پوه شولې دا لاحق چي دي کدا مسافر سره یو رکعت کړو او مسافر امام پسې شاته او د سمات شو او خپل علاقې طرف ته د سفاره واختلو الته او د سوکو منځ کې تغییر ناراضي یو 2 رکعات شروع کې لازم او سم 2 رکعات لازم دی یو ببل وکی او کوم د غزه کې او د سی وکړو خو به او د په دوران کې نیت د اقامت تو کې چې مقیم کیږم نبی هم 2 رکعات نه څلور نه جوړیږي مقد 2 رکعات پکې یو کړه یو به سی بل وکی نه پیږي به دغه شند قضا خبره ده کنه ده او تاسو مول کې چې دا ادا و خالص ادا و لکه سره چې ځان لمونځ کې یو رکعات یو کړلو مسافر دی او د سمات شو دویم رکعت کې او داس کې ډېړه کې را لازم مقیم شوم نو وس به یو بل نه کوي بلکې څو به کوي درې بنور کوي مولوی صاحب په نه شو لکه نو ګورئ ولهذا دغه وجه د لا يتغير فرضونه متغیر کیږي فرض د بنیت الاقامت چې نه د اقامت کی په هذه الحاله بدی حالت کې کمال او سوار قضاء محضا لکه وګرځي کې دغه منځي قضاء محض بالفوات د فوت کېدل د وجنه مونږ فوت شي قضاء محض وګرځيږي تغییر پکې نه راځي ک دوه فرض شوي ام 2 فرض دي قضا کې او ک څلور فرض شوي قضا کې ادا کې قضا کې څلور فرض دي تغییر پکې نه راځي ثم وجد المغير به مغير مندي مغير معنی دا سفر په حالت کې دی حاضر شو حاضر په حالت کې دی سفر کې شو نو منځ کې تغییر نه راځي په خلاف د مسبوق کې تاسو ګورئ مسبوق پیژنې اچ امام سره یو امام سره رست منځ کې شریک شي یعنی امام څلور رکعات کوي مثال په تور معنی یو کړي دوه کړي درې کړي دارا سي شریک شي ورسره نو څو ګورئ امام سره یو رکعات وکړو دسی به ویو امام سره په څلور رکعات والو منځ کې شریک شولو خو ال چې امام یو رکعت کړو صحیح ده به امام یو رکعت بل وکړو دا مو سب کې شریکو به یو د سمات شو خیرم دې کنه او په یو داس په دوران کې د سفر نیت وکړو بس راشي صرف تحیات دی وکي نه څه وکړل سفر نیت وکړو دا د لاحق بشان نه دی د ادا ده دا چې ده ادا ده خو قاصره ده ادای محض ده خو دومره ده چې څه ده قاصره ده تغییر پکې نه راځي او دا چې وکړو اگر کني ته د سفر کړي دي او ته پوره 2 رکعت په سينور موقع نه راځي په خبره زکه د صبر د وجنه په ادا کې خو تغییر نه راځي کنه قضا کې راتللو اندغه شان یو رکعت امام سره تلاړه یو رکعت مسافر دی یو رکعت تلاړه په دې دویم کې امام سره مرګره شو امام سره مرګره شو رکعت لا نه دی پورا کړي 14 سمات شو خپل علاقې طرف ته 14 سپاره واختلو ال 14 کو اوس منځ پورا کړي نو اوس بسره په دغه یو رکعت پورا کړي بس بل باندې پورا کړي نه دا خو همدا بوس څه کوي خپل علاقې د لایق خبره خونه کوم مسبوق خبره کوم کنه ور یو رکعت امام ستلو صحیح ده دویم رکعت کې امام سره مرګره شو په دغه یلا بنو پر کړه او د سیمات شو خپل علاقې طرف ته واختلو الته او د سوکو چې ویکو ته وو ته دانه وی چې یو رکعت بکې واس او ته خو حاضر مسافر اصل کې نه درې بنور کې پورا
ځکه دا شی د ادا ده نه پیږي او دا کې تغیر نه راځي که مون درمانی په 1000 کې 4 رکعات دي او که په سفر کې 2 رکعات دي ادمانی 2 په سفر کې کنه اوس واپس 1000 ته شو اوس په 4 دي په خلاف د مسبوق لانه مؤذن زکه ادا کون کې په اتمام صلاتي په اتمام د منص خپل کې والقضاء ونوعان او به ان شاء الله په به شو لیکنه